الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صدق الله العظيم. بالله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. معزز محترمین و اوریدونکو کتونکو، زمونږ د ملګرو او د اشاعت التوحید و سنت د ملګرو تقریبا د یوې میاشتې نه په یو موضوع باندې خبره شروع شوې وه چې هغه تر دې وخته پورې راورسېده چې الحمدلله نن جانبین دواړه دلته حاضر دي. زموږ ملګري هم الحمدلله حاضر دي او مد مقابل ملګري اشاعت التوحید و سنت ملګري هم هغوی حاضر دي. د دې نه مخکې زموږ د مبادیاتو مجلس شوی الحمدلله ډېر پرسکون ماحول کې شوی او په بډخیله کې زموږ دغه مجلس شوی نو د هغې نه زموږ ملګرو ډېر ښه تاثر واخیستو او د دوی هلته موږ میزبانان و الحمدلله دوی موږ سره داسې بد اخلاقي ونه کړه نه زموږ ملګرو داسې بد اخلاقي کړې په هغې کې څه اتفاقي شرایط هغه لیکلی شوي موږ سره موجود دي، تاسو سره موجود دي. زه هغې شرایطو ته تلل نه غواړم چې ځکه چې وخت هم مختصر دی او تاسو هم سفر را په غاړه دی، موږ هم سفر را په غاړه دی. نو هغه اتفاقي نکات هغه شوي دي، لیکن د هغې نه علاوه زه یو څو خبرې کول هغه غواړم چې د دې مجلس سره ضروري خبرې دي. د هغې خبرو نه یو خبره هغه دا ده چې موږ به زه خپل ملګري متعین کوم، د خپل ملګري هغه مخاطب کوم او تاسو هم هغه مخاطب کوم چې نه به موږ داسې لهجه هغه استعمالو چې د دوی مشران ته خلک سپکاوي پکې وشي او نه به تاسو داسې لهجه استعمالوئ چې زموږ مشران ته پکې او کابرینو په سپک نظر ته سړی وګوري. ځکه چې دلته زموږ د خبرې زموږ د مناظره د به عوام هغه ګوري نو موږ علما یادېږو، تاسو هم علما یادېږئ، موږ هم علما یادېږو. نو چې موږ علما یادېږو نو چې داسې ونه شي چې ستاسو د وجې نه ستاسو مشران ته څوک نسبت د غلط ونه کړي او زموږ د وجې نه زموږ مشران ته څوک داسې هغه نسبت د غلط فهمۍ هغه دغه ورته ونه کړي د بې ادبۍ. نو اکابرین به په ښه لهجې سره یادو، په ښه نومونو سره به یادو، یا دغه شانتې مناظرین چې دي یو بل به په ښه القابو سره یادوئ. د بې ادبۍ الفاظو نه به هغه موږ اجتناب کوو نو انشاءالله بیا به موږ ته هغه پیدا وي او که داسې نه وي نو بیا به د خیر نه به بیا هغه شر جوړېږي، بیا خبره بل طرف ته هغه ځي. ځکه چې زموږ دا مناظره د مناظرې نه به موږ مجادله به نه جوړو. او بله خبره هغه زه دا کومه چې د ملګرو تعین وشي، د مناظر تعین خو په مبادیاتو کې هغه شی چې زموږ مناظر حضرت مولانا مفتی حیات الله صاحب مناظر متعین شوی او د هغې نه علاوه د هغه سره معاونین چې دي نو زموږ سره حضرت مولانا سراج الحق قاسمي صاحب دا معاون دی، د هغه سره خواته حضرت مولانا مفتی طلحه قاسمي صاحب هغوی هم دا موجود دی او زه به حیثیت د صدر هغه متعین شوی یم. نو د خپلو ملګرو دم د ما دا مطالبه ده چې داسې هغه د مناظرې نه مجادله هغه جوړه نه شي او د اصول چې کم زموږ اصول دي دعوه جواب دعوه د هغې موافق موږ هغه دلیل هغه راوړو. نو زما خپل مناظر نه هغه درخواست دی د هغه
د هغه خدمت کې زه د اجازه نه درخواست کوم چې د دوی اکابرین داسې په الفاظو سره موږ بې ادبي الفاظ موږ هغه ونه شي، نو انشاءالله دا بیا ډېره فایده موږ ته هم راکړي او تاسو ته هم وکړي. الله پاک دې په دې خبرو باندې عمل کول توفیق راکړي. تاسو هم د زما حضرت عمر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. بس زما مسلمانانو عزت مندو اوریدونکو کتونکو مخکې مولانا محمد عمر صاحب خبرې وکړلې. زمونږ وردی چې کومه خبره روانه وه نو دا غالبا د یوې میاشت نه روانه وه. بیا په هغې کې نوبت دا رالی چې مونږ د مبادیاتو مجلس وکړو، په هغې کې زمونږ ډېرې په سنجیدګۍ سره خبرې وشولې. هلته په څه خبرو باندې زمونږ اتفاق رالی، دعوه او جواب دعوه د هغې تعین وشو. زه د هغې تذکره صرف د یو غرض دپاره کومه، ځکه چې د مبادیاتو مجلس جدا دی او دا مجلس اوس د مناظرې د اوساتو مجلس دی دا جدا دی چې دا د دې سره ضم شي. دې کې نوي ملګري هم راغلي دي، د عوام وروڼه هم دا ګوري چې د خلکو ته موضوع هم ښکاره شي او دعوه جواب دعوه هغه هم متعینه شي. او د دې سره سره کم اتفاقي زمونږ شرایط چې زه د هغه مختصر تذکره کوم. د هغې فایده به دی چې کمې خبرې اتفاقي دي نو ټیم انتهایی مختصر دی، 2 نیمې ګنټې ټیم دی، نو لکه بیا د هغې ټچ کولو ضرورت نشته دی. چې کومه زمونږ هغه بنیادی مسله ده د کمې د بحث دپاره موږ راغلي چې موږ په هغې باندې بحث وکړو. زمونږ چې کوم د جمعیت علماء اسلام ملګري مفتی حیات الله صاحب او د هغې نور ملګري د هغې په دې مسله کې مدعیانو او د هغې دعوه دا وه موږ د ځان سره لیکلي، د هغې سم شاید دا لیکل ورسه دي. جمهوریت مطلقا کفر نه دی، موضوع جمهوریت او د جمهوریت ډېر اقسام دي. زمونږ مراد طریقه انتخاب ده چې د اکثریت په ذریعه د ملک مشر صدر وغیره د هغه انتخاب کول او په دې نورې خبرې شوې وي. موږ بیا جواب دعوه لیکلې وه چې په شرق کې یعنې مشرق چې کوم مروج جمهوریت دی نو هغه لادینیت غیر شرعي او کفر دی. بیا په دې کې څه اتفاقي شرایطو، یو اتفاقي شرط دا و چې مغربي جمهوریت کفر دی، دا موږ هم کفر منلی او دا فریق مقابل هم کفر منلی. دویمه خبره طرز انتخاب او د مشرق چې کوم مروج جمهوریت دی نو په دې باندې به بحث وي. د دې نه اخوا د موضوع نه هټ کر اخوا دې خوا خبرې دا بني. او د دې نه علاوه بیا زمونږ مناظر او د هغې د فریق مقابل چې کوم مناظر او د هغې تعین هلته شوي او موږ ویلو چې د صدر او معاونینو تعین به موږ په حین د مناظره کې کوو. زمونږ له طرف نه خو مناظر اسلام عبدالرزاق عامري صاحب دا مدفوظ هم دی او زه زما نوم جنت ګل دی، زه به حیثیت صدر مناظر یم او په مبادیاتو کې خبره ما کړې وه. زمونږ سره یو معاون زما ورور محترم هغه فرید الله خاکسار صاحب دی، دویم زمونږ سره مولانا حنیف الله صاحب دی، دریم زمونږ سره مفتی مولانا زعفران صاحب دی، دریم زمونږ سره مفتی وحید الله صاحب دی. دا زمونږ سره معاونین دي. بیا د دې مجلس متعلق صرف یو څو خبرې کومه. یوه خبره خو وختي د میزبانانو په خپله باندې مو کړله او دغه زما په زړه باندې وم چې وشي. میزبانان به دلته غیر جانبدارئ، ځکه موږ هم میلمانه یو، تاسو هم میلمانه او په یو حیثیت باندې بیا تاسو هم قربانئ، ځکه چې زه انتخاب تاسو کړی. موږ چې هلته کله خبرې وشولې نو موږ تاسو له ځای درکړو، خیر په هغه باندې اتفاق رانلې. هر څه مسله چې وه هغه ځای کې به د بحث قسمت نه و راغلی، دې ځای کې به د بحث او د خبرو اترو د مناظرې قسمت شوی، دې ځای کې ته موږ رالو. یو چې کوم دا کور والا خلک دی الله دې دی له اجر ورکړي چې په دې فورفتن دور کې په دې مشکل دور کې او دی د یو علمي مکالمې دپاره د یو علمي مناظرې دپاره د احقاق حق او د ابطال د باطل لپاره دی ځای ورکړي، الله دې دی له اجر ورکړي. یو به دا غیر جانبداري، دا زموږ علمي بحث دی. په ځینو خبرو باندې زه پوهېږم، حیات الله مولوي صاحب پوهېږي، نور ملګري پوهېږي، خو لکه دا خو عوام وروڼه په دې خبرو باندې نه پوهېږي. موږ د دې ټول د دې میلمانه یو او د میلمه خلک قدر کوي. د دې نه علاوه دویمه خبره فریقین لکه موږ زه خپلو ملګرو ته ویم، تاسو ته ویم، تاسو به د الزام تراشۍ نه به ځان ساتئ چې موږ په یو بل باندې چوټونه خېجو، موږ په ځان کې اخلاص پیدا کړو. زمونږ مسله د احقاق د حق او ابطال د باطل، چې حق ښکاره شي او باطل سرکوبه شي، باطل ختم شي، دا به زمونږ مقصدي. ځان کې به موږ اخلاص پیدا کړو،
الزام تراشینې به نه کوو چې ستاسو مولانا صاحب دا کوي او شیخ صاحب دا کړي فلانکی کړی فلانکی کړی. موږ به یو داسې سنجیده مناظره کوو چې په عوامو کې د هغې یو ښه تأثر وي، عوامو ته حق ښکاره شي، موږ ته هم فایده وشي او د عوامو وروڼو ته هم فایده وشي. او بیا که کم طرف ته دلایل قوي وو نو لکه زموږ په نیتونو کې به اخلاص وي، موږ به د هغې سره اګري کېږو په هغه مسله باندې، ضد او عناد نه به ځان ساتو. بله خبره فریقینو کې دا مخکې ما وکړه چې فریقینو کومه منتخب شده موضوع ده نو په هغې باندې به بحث کوي. خروج عن البحث به نه کوي. که چا خروج عن البحث وکړو د فریقینو نه نو دا به شکست متصور کېږي او دا به فعل غیر مستحسني. د دې نه علاوه د مناظرې لپاره ټیم نو هغه انشاءالله مقرر شوی 2 غنټې ټیم، اخرنی ټرن هغه بیا ګورو هغه ټیم هغه بیا د مدعي. د دې نه علاوه انشاءالله العزیز موږ دا غواړو چې الله رب العزت دا مسله په ښه طریقه باندې د دلایلو په میدان کې په سنجیدګۍ سره په پرسکون ماحول کې هغه سر ته ورسېږي انشاءالله. زما د خپلو ملګرو نه هم دغه امید دی، زما د مناظر صاحب نه هم دغه امید دی، ستاسو نه هم زما دا امید دی چې انشاءالله مناظره به په ښه طریقه باندې کې هغه مخ په وړاندې باندې بوځو. الله رب العزت دې دا مناظره د سالم عالم دپاره د خیر او د عافیت ذریعه وګرځي او الله دې تمام دنیا دپاره هغه د اصلاح ذریعه وګرځي.